آیا د هر مانځه لپاره اودس کول واجب دي تازه اودس او که نه معمولي غوندې اختلاف ته وګورئ دا عباس په ابو داود کې هم راځي ترمذي کې به هم راځي او نورو کتابونو اصحاب ظواهر شیعاګان د دوی مسلک دا ده چې د هر مانځه دپاره اودس واجب ستا د اودس ویم نواقض د نه موجود شوي خو چې بل ټایم در باندې راغی اودس در باندې فرض ده بیا دا د اصحاب ظواهرو شیعاګانو مذهب شو خو دا حکم د چا دپاره د بچی لګیات سات شیعاګان اصحاب ظواهر چې وجوب دی او د اصل کل صلاتین وای دا په حق دی مقیم کې چې کوم مقیمین دي په سفر کې نه دي په خپل کلی کور وطن کې پراته وی ځکه چې کوم مقیمین دي هغې ته حرج نشته په کور کې پراته دي جمع ده ځان ته به اوبه ګرمي اوړی د یخې اوبه ډېرې دي حرج نشته دا په حق د مسافر کې دا نه ده مسافر په سفر کې په یو اوداسه بلا منځونه کولی شي دا د دوی مذهب د جمهور علماء کرام اهل تسنن اهل سنت والجماعت جمهور فقها و محدثین د دوی مسلک و مذهب لا یجب الوضوء الا من حدث اودس نه واجبېږي مگر د بې اودسۍ د وجه نه هسې تاسو شاته به امام طحاوي هم وایي دا چې د هر مانځه دپاره په مقیم هم تا اودس واجب ستا اودس شته ده او ماسپښین دې کړی او مازدیګر وایي بیا خو د دې دا معنا ده چې دا وخت تیر شو نو د وخت په تېرېدو به اودس ماتېږي من په شریعت کې د دې نظیر نه ده کتلی من دا لیدلي په شریعت کې چې په وینه اودس ماتېږي من دا لیدلي چې په وړه بې اودسۍ اودس ماتېږي من دا کتلی چې په غټ اودس ماتې چې خارج شي اودس ماتېږي من دا وتلی چې په هوا باندې کتلی دي چې هوا باندې اودس ماتېږي خو دا هم نه کتلی نه اورېدلي نه لیدلي په کتاب چې د وخت په تېرېدو د اودس مات شي جمهور وی لا یجب الوضوء الا من حدث تر څو چې د مسلمان اودس مات شوی نه وي بې اودسه شوی نه وي په ده باندې اودس فرض نه ده لکه څنګه چې کوم مسافر په یو اوداسه باندې بلها منځونه کولی شي مقیم ها قضا په یو اوداسه باندې بلا منځونه کولی شي دا د جمهورو او د شیعاګانو د اصحاب ظواهرو اختلاف صرف او صرف په حق د مقیم کې ده نه په حق د مسافر او مسافر باندې نه شیعاګان اودس واجب وي هر یو مانځه دپاره او نه اصحاب ظواهر او نه منګه دا څوک چې وایي چې مقیم باندې هر مانځه دپاره اودس واجب شیعه اصحاب ظواهر دی به د حضرت بریده رضی الله عنه روایت راوړي موږ به د دې جواب هم فذهب قوم چې کله امام طحاوي وایي مصداق د قوم هم دقه اصحاب ظواهر شیعاګان وایي شاته به د جمهورو مذهب راوړي قال ابو جعفر وخالفهم في ذلك آخرون جمهور علماء مراد او من به ووایو چې یو اودس باندې چې څومره منځونه کولی شي تر څو چې نواقض موجود شوي نه ماتونکي د اودس او که څوک د اودس د پاسه اودس کوي
فنیت د ثواب کې لکه الوضوء علی الوضوء نور علی نور هدایت علی الهدایه د حصول ثواب د پراغبم علی کوي چې پاول او داسه باندې یو عبادت مقصود ادا کړی یا د یو منځ ټایم پاغه باندې تیر شوی کنه. به قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد العقدي وقال حدثنا سفيان عن علقمة بن مسعود عن سليمان بن قردة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوزع لكل صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. وبه قال حدثنا ابن مرزوق ګوره په فتح د مکه کې وای ګوره رسول الله مدینه منوره کې مقیم د هر مانزه د پاره ځان لودس او مکه کې مسافر وطن اصلي په وطن اقامت باطلېږي کنه هغه د حضور دلته بیا په یو او داسه چون کې مسافر د پنځل منځونه به وکړه. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن عاصم وابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مسعود عن سليمان بن بردة عن ابي بريدة عن ابي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. پنځل منځونه په یو او داس مدینه کې دانه کولال د هر منځ او مسح په موضوع فقال له عمر فاروق قام دانی نزان پوی ورته وای صنعت شای قربان نن خو تاسو یو کار وک یا رسول الله لم تکن تصنعه چې دا تاسو مدینه کې نه کو هغه کار څه ده په موضوع مسو هغه کار څه ده پنځل منځونه په یو او داس باندې قال عمدا فعلته يا عمر دام سهوا نسيانا خو نه دی کړي قصدن عمدا زکه د چا بدا عقیده و چې په یو داسې ډول منځونه نه کی چې هغه ته پته ولګي چې نبی پاک کو کدا شارع امت نو په یو داسې ډېر منځونه کېدای شي چا بداوي چې په موضوع باندې مسح جایز نه ده نو ما دا کار قصدن عمدن وکړه چې خلکو ته پته ولګي چې موضوع باندې مسح جایز ده. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان قال حدثنا علقمة عن سليمان عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوزع لكل صلاه فذهب قوم دا قوم نام دا مراد دی اصحاب زویر و شیعگان الى ان الحاضرين حاضر نه څه معنا چې دا تاسو غوندې ناست دي دلته او دا نور دفتر کې کنه حاضرین مقیمین چې په کلی وطن کې دی سفر ته وته نه دی مقیمین یجب علیهم یتوزع لكل صلاه ولما تاسو ته ونه چې زمونږ د جمهور او اهل تسنن اهل سنت مقابله او مسابقه د خلکو سره ولانجه کونجه په مقیم کې نه په مسافر کې. وقال بعض في ذلك اكثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء الا من حدث وكان مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يوافق رسول الله مبارک نه داسې روایتونه راغلي دي چې هغه زمونږ په مذهب باندې په صراحت او په صحت سره دلالت کوي. ما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد وابن جرير وابن سمعان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امراه من الانصار وقعه اصحابه فقال لهم شاهد یو زنانه و د رسول الله مبارک رشتہ دار و هغه ورته روټي کړي واقع مدني لاړ صحابه ور سره واغه ورته دا ګډ مسلی او اور ولید کړي شوی ورته راوړ حضور قړ منګم بیا د ماسپخین ټایم راغی فتوزع وصلى ثم رجع الى فضل الطعام بي ته ویلې چې موږ جمع کو بیا راځو دا کوم وخت چې پاتې دا بیا خورو فاكل ثم هانت العصر بیا د جمع موسم نو د مازدیګر ټیم راغی فصلى ولم يتوزع هغه د دول منځونه په یو داس باندې و نو دا حدیث په صراحت او په صحت او په عبارت په درې وړو طریقو په صراحت او په صحت او په عبارت دلالت کوي په مذهب د جمهور باندې چې دول منځونه مقیم په یو داس کوي شي. قال ابو جعفر في هذا الحديث انه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان في وقت الظهر اما سپخینه چې کوم او داس کړو په مکه باندې دوال منځونه وکړل وقد يجوز ان يكون وضوء صلاه على ما رواه بريده الک واور کنه بريده رضی الله عنه روایت چې شیعاګان او اصحاب زوایر او مستدر چې رسول الله په هر مانځ لپاره بیل او داس کاو
احناف د دې درې جوابونه کوي. اول جواب دا د حصول فضیلت او د حصول ثواب لپاره دا واجب نه و، د حصول فضیلت او حصول دویمه داره دا حکم استحباب، دریمه داره دا خصوصیت د رسول الله علیه السلام. سو جوابات یې وکړه، یا د حصول ثواب لپاره یا استحبابانو یا خصوصیت دی آقا مدنی والا. التماس الفضل څه معنا؟ طلب او مطالبه او حصول ثواب په نیت باندې. معترض اعتراض کوي صاحب دی کتاب راوړ آیا دام کې دی شي چې یو سړی او دس وی او د او دس لپاره او دسو کې د پاسه وضو علی الوضو په دې کې هم ثواب شته. معترض وای آیا وضو علی الوضو کې ثواب شته؟ 14 دی وی او بیا او دس کې نو ګوره کله سره ورته جواب ورکړي او وضو علی الوضو کې ولی ثواب نشته؟ نور علی نور ورته ویل هدایت علی هدایت علی. وبه قال حدثنا قال اخبرنا ابن عبد قال اخبرني عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن ابي حبيب الهذلي قال صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس البلال مجلس دار څه ته وایي؟ وی منګ عبد الله ابن عمر چې د عمر فاروق زوی ده د سره منګ ناستو مجلس ور سره کاو. عبدالرحمن بن زیاد وای او غطیف حذلی وای چې د ماسپخین منظم وکه لاړ فی مجلس داری د کور حجرې ته د کور بیټک ته فن صرفتو ما منګ مور سره بیټک ته لاړو حتی زانو دی بالعصر تر دې ورسره منګ بیټک کې ناسو چې د مازیګر اذان وشو. دعا بوضوء بوضوء الک او براوړی فتوزع ثم خرج راوت منګم راوتو وای منګ ته جدا شوی نه نه منګ نه فصلى العصر ثم رجع الى مجلسه بیرته حجرې بیټک ته راغی منګم ور سره راولو بیا د مازدیګر ماخام اذان وشو ویاله کله ګوبر راوړی بیا او د سوک فقلت له اي شيء هذا يا ابا عبد الرحمن دا د عبد الله ابن عمر اسم کونیه ده یا ابو عبد الرحمن دا څه کوي؟ ماسپخین ته بیل او د سوک مازدیګر ته ماخام ته ولا بول او براز د کړي دي موږ نه جدا شوی نه. الوضوء عند كل صلاه آیا هر منځ لپاره او د فرض ده؟ فقال نه فرض نه ده. دی ورته څه وایي؟ وقد فتنت لهذا مني او وقد فتنت لهذا مني. آیا تاسو ته پته زماري عمل ولګېده؟ شیخ احمد څه ویلې؟ آیا تاسو ته پته زماري عمل چې ما د دریو منځونو لپاره دریو دسونه وکړه لیست بسنه دا ضروري نه دي. ما څه معنا وکړه دا ضروري؟ ان کان لکافن وضوء لصلاه الصبح اگر کا کافی د زما او دس چې د سحر مانځه لپاره وکم صلوات کلی هدي پنځول منځونو لپاره یعنی چې زه سحر مانځه لپاره او دس وکم دا د پنځول منځونو لپاره کافی د مال محدث تر سوچ به او دس شوی نه وای خانو چې یو او دس کافی د تاول درې وک ولکنی سمعت رسول الله یقول ما حضور نوریدل من توزع علی طهرن څوک چې د او دس د پاس او دسو کې كتب الله له بذلک 10 حسنات هغه د پاودس وضو علی الوضو کې ثواب شته کنه شته؟ او رسول الله د حصول ثواب د پاره کړل لکه ابن عمر ففي ذلك رغبت يا ابن اخي وراره زما رغبت او شما شوق د حصول ثواب نو ما د حصول ثواب پر ابن ماسپخین د پاره ځان او مازیګر او ما خمل وقد يجوز ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فعل ما روى عنه بريد رضي الله عنه لحصول الثواب اصابه الفضل لحصول الثواب لا لان ذلك كان واجبا دا نه چې دا فرض دا یو جواب شول. وقد روى انس بن مالك رضي الله عنه ايضا ما يدل على او انس رضی الله عنه چې کوم روایت راغلی هغه دلالت په حصول ثواب باندې کوي یا استحباب باندې کوي یا خصوصیت د رسول پاک. اللهم صل علی